أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. ایما قدرمن وړونو ایما سید نجیب حسین دراب نه تاسو ته ډیر سلام وي. وړونو تاسو به دا ویډیو لیدلی وي، دا د زمین حسین ویډیو هغه غریب د ګردو مریض و، تقریبا 2-3 هفتې کېږي مخکې څخه وفات شولو. نه هغه ورور سره موږ یوه وعده کړې وه ان شاء الله زه به د هغوی یتیمانو بچیو ته یو کال رشن ورکوو د خپل کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن نه. نو وړونو دا ډونیشن چې کوم و چې دا تاسو ته اوس ویډیو کې وښایلی شو، دا ډونیشن مو ته مختلفو ځایونو راغلی و، هغه به زه لږ تاسو سره شیر کوم. دې کې 10,000 روپۍ مو ته بهر ملک نه راغلي وي او 5,000 روپۍ چې وي یوې خور هغه مو ته لاهور نه رسولي وي، او دا 5,000 روپۍ چې کوم وي دا مو خپل کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن نه ورکړي. دا 20,000 روپۍ ډونیشن دا مو ته منلی و، دا د هغوی بچیو ته ریسیو شولې. نو انشاءالله د 20,000 نه بعد هغوی څخه به مو یو کال رشن مو ته ذمه اخیستې دی چې دغو بچیو ته به انشاءالله یو کال مو د زمین حسین دغه بچیو ته مو رشن ورکوو. نو وړونو زه تاسو ته سوال کوم چې پلیز دا ویډیو چې کوئ تاسو خامخا خپلو ملګرو سره شیر کړئ. دغه ویډیو کې زه څو تاسو ته اهم خبرې کوم چې ما که هغو ټولو کسانو ته دا خبرې ورسیږي. وړونو اول خبره ده چې کله یا مو کوم مریض نه ویډیو کوو هغه ته چې کوم ډونیشن راځي هغه به د صرف او صرف هغه مریض وي، هغه مو بل مریض ته بل چاته نشي ورکوی. او خدای ما وکړه که دوران علاج هغه غریب وفات شولو چې هغه چې څومره ډونیشن راغلی وي هغه ډونیشن به بیا مو بل مریض ته ورکوو. او که خدای ما که هغوی واړه بچي وي یتیمان پاتې شي نو انشاءالله چې هغه ډونیشن کې نیمه حساب مو بیا هغوی یتیمانو ته داسې ورکوو چې ما که هغوی چې کوم یتیمان بچي دي هغه په دار بدارو حالاتو پاتې نه شي، موږ به کسو هغه ډونیشن به مو ښه طریقې سم هغوی بچیونه استعمالوو. او بله خبره ده چې کوم کاس کله وفات شولو هغه چې کوم ډونیشن دی هغه کې نه ورور حق شته، نه تریزوي حق شته، نه وریاره حق شته. هغه ډونیشن هیچا مو سره کار نشته دی. لکه اکثر ځینې وخت کې مو ته داسې اوس پرابلم کېږي ده چې کله ډونیشن وشي بیا چې کله یو کس وفات شي یا مثال چې کله ډونیشن راشي بیا مو نه پوښتنه کېږي که یاره دا مو ډونیشن څه وشولو، دا چېرته لاړو، څنګه شولو. تاسو ته ښه پاتې دی چې کوم ډونیشن کوم مریض ته راغلی مو د ښه طریقې سره هغه مریض نه لګوو، چې کوم زیات شي هغه مو هغه مریض ته نه ورکوو، هغه مو بیا په بل چا ته استعمالوو. دا خو اوس نه دی چې کله یو مریض مو باقاعده علاج وکړو، کمپلیټ یې کړو، د علاج یو ته کمپلیټ کړو، بیا فالو اپ دی مو وسیخلو، هغه په باوجود هغه بیا مو ته بار یې چې مو ډونیشن دونه راغلی وي، مو ډونیشن دا راغلی و، بیا کله وریرونه ټلیفونونه کوي، کله یو مثال تره زمان ټلیفونونه کوي، یو وړونه ټلیفونونه کوي. نه وروره دې کې تو حق نشته دی چې کله تو علاج کمپلیټ شولو مثال تو خروغ ارت چیک اپ خروغ وشولو هغه نه ورسته بیا تو ډونیشن سره کور نشته دی، تو هغه سره هیڅ تعلق نشته دی. دا چې کوم دی د کوم بهر ملک والا مونږ مطلب ټرست کوي، مونږ اعتبار کوي، مونږ بروسه کوي، کم از کم هغوی بروسې ته ټیسټ ونه رسیږي. او ځنه داسې وډونه دي چې کله چې مثال هغوی بچیو علاجونه مو وکړلو یا مثال هغوی چې خونې کې کوم تکلیف و کوم مریض ویډیو مو کړي هغه علاجونه مو کمپلیټ کړلو هغه نه بعد مو ته چې دا مو مثال ترزوی بیمار دی دغه لږ علاج وکړه، دا مو ورور بیمار دی دغه علاج وکړه، دا مو ترزوی بیمار دی دغه علاج وکړه. نه وړونو داسې خو نه کېږي که نه چې موږ ته یوه کاس ویډیو وکړو ته مو د خونې نه بیا 14,000 کسان نور راولي چې یاره مو ته ډونیشن یې وویله راغلی دی مو دا بیمار دی دغه علاج وکړه، دا بیمار دی دغه علاج وکړه. نه داسې خو نه کېږي. نو دا زه ټولو ته زه دا پیغام ورکوم چې پلیز ته تاسو کوم کاس ویډیو شوي وي مو به صرف او صرف چې کله هغه علاج کمپلیټ شي هغه نه بعد تاسو ډونیشن سره هیڅ تعلق نشته دی. زه د بهر ملکو مسافرانو ته د سوال کوم، گزارش ورته کوم چې پلیز ته تاسو کله مو ویډیو کسئ د مو خپل کاظمي چیریټي اینډ فاونډیشن نمبر دی واجې نه ورکوو که نه، او تاسو ته بار دا پیغام دی واجې نه درکوو. کله چې مثال یو خو داسې دي چې کله مریض علاج مکمل هر څه کمپلیټ شي هغه نه کوم سمنډې کړي، کوم ترډې کړي، کوم تکلیفونه کړي وي هغه هر څه بیا ته نه په ویر شي، هغه بیا صرف او صرف شړت وي. مو څومره پیسې راغلي وي، مو ته څومره ډونیشن راغلی و، یاره دا خو بالکل دا نه انسانیت کې رسي نه د چي کې رسي. ته خپل ګریوان کې سوچ وکړه چې کوم ټایم ته مو د راغلی وي
او کوم ټایم کوم حالات کې ته پروت وي ته هغه حالاتو که ته سوچ وکړې اخته ته ویلې سوچ نه کوي اخته ته ویلې فکر نه کوي اخته ته ویلې سوچ نه کوي چې یاره اخ ټایم دي کوم منډې کړي کوم تکلیفونه کړي کوم ټلیفونونه کړي دي کوم ډاکټرانو سره خبرې کړي دي هغه ته نه هر څه په ویر شي تاسې به چټه صرف ما پیسو ته سوچ وي صرف پیسې تاسې ته بریښي دا ټوله غلطه دی وړونو دا بالکل نه ایسته زه ټولو کورمیوالو ته د سوال کوم گزارش ورته کوم چې څوک مو د ویډیو ته راځي که نه هغه صرف اور صرف علاج سه کار دی پیسو سه کار نشته هغوی ته به پیسې نه میلاویږي که خامخا څوک بیا راځي هغه ته خامخا پیسو ضرورت وي بیا مو چینل طرف نه ما راځوي پلیز زه چاته پیسو میسو والا نه یم مو چاته پیسې میسې نه ورکوو ایمو کار دی علاج سه چې تاسو کوم ټایم نه ته په دار بدار حالاتو کې پروت وي هغو حالاتو ته تو بسلو مو ته حق دی چې موږ ته وباسو بل داسې نشي کېدای چې ته بار بار ټلیفونونه ورکوي مو ډونیشن څه شولو مو ته دومره پیسې راغلي هغه پیسې څه شولې پیسې د دنیا خلکو ته راځي نو وشه څه کوي زه وشه تا ته مثال تو ډیمانډ وي 10 लाख रुपए ته اوس 20 लाख रुपए راشي ته ټوله 20 लाख रुपए دیر کو د نور انسانیت نه دي د نور تاسو انسانو کې نه چوي د نور تاسو مریضانو کې نه چوي چې تاسو بس ټوله مو یو مخې ځلا گئی چې مو پیسې نه ور نه ایستای مو دا تاسو ټولو ته پیغام دی ټولو کورمیوالو ته هر چاته مو دا پیغام دی چې کوم کس مو ته راغللو مو به صرف اور صرف د هغوی مریض صرف علاج سه کار دی نور پیسو سه کار نشته زه بیا د ټولو ډونر ته دا پیغام ورکوم سوال ورته کوم چې پلیز تاسو کومې پیسې استوئ کازمی چیریټین فاونډیشن ته هم په دې دنیا ذمہوار یم ورونو هم په هغې دنیا ذمہوار یم تاسو یوه پیسه به انشاءالله غلطه نه استعمالیږي خو دا مریضانو ته به ډایرکټ پیسې نه میلیږي ویلې چې کله هغه مریض ته پیسې میلو شي که نه ورونو نو جناب داسې ډېر کسان ولیدلو چې هغه بس پیسې اخیستې دي زنا وخې بیا علاجونه یا نه دي شوي نو هغوی سي مفالف دی دا ما یایي چې کله ما ته پیسې نه سید نجیب راکړي دي هغه به ما نه پوښتنه نه کېږي نه وړونو دا کومو وړونو په څو مټو ګټلي پیسې دي که نه چې دا ما نه اعتبار کوي ما نه بروسه کوي هر مریض نه به زه پوښتنه یا کوم زه به ورسې فالو کوم زه به ته نه هغه علاج څومره پیسې خرڅ شوي دي هغه به زه ورته نه تپوس کوم زه به ته نه پوښتنه کوم ویلې چې کله کوم ډونر دی ما نه پوښتنه نه کوي ما نه به هغوی پیسو خدای پوښتنه کوي رسول الله پوښتنه کوي ورځې قیامت کې به زه هغوی پیسو ته زه حساب ورکوم نه ځکه چې ما نه حساب کېږي ورځې قیامت کې وړونو زه به تاسو نه د دغې دنیا کې چې کومه پیسه ته ما در کړي دي هغه به زه ته نه حساب خلم که ته ونې خفه کېږي خدای د 100 وارې خفه کړه که ته زړه چاودېږي خدای د 100 وارې زړه چاود کړه زه ته زړه چاودونکی نه یم چې کومو کسانو مارې بروسه کوي اعتماد کوي زه هغوی ته مثال ځان کلیر کوم زه هغوی سره سرخروش یم زه خدای سره سرخروش یم نو وړونو بس مو مین میشن دا دی چې زیات اعتماد غریبانو مسکینانو مدد وشي امداد وشي نو زه ټولو وړونو ته گزارش کوم چې کوم سوال وکړو کوم گزارش وکړو ان شاء الله دیني بهار یو سړی عمل کوي او نیکسټ چوکا مو ته ویډیو ته راسي مو ته پر یاد راوړي نه هغوی به په دغو خبرو هغوی ذهن کې وي دا خبرې چې بیا مخکې هغوی ته مو ته نه هغوی ته څه مسله وي نه مو ته څه مسله وي نو ډېره مهرباني خدای مو خوشحاله باد لره خاص کری مو څومره ډونر دي خدای هغوی په خپل حفظ امان کې لري آباد لري خدای داسې بیماریو نه رنځوریو نه هغوی په خپل حفظ امان کې وساتي او څومره مو مسافران وروڼه دي خدای دوله سیمان په ډاک منګولو هغوی خپلو بچیو سره خپلو زامنو سره نصیبونه وکړه نو ډېره مهرباني خوشحاله باد اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یو اخري کې بیا خپلو قدرمنو وروڼو ته گزارش کوم چې څوک یې مو پیج نه نوي وي پلیز تاسو مو پیج فالو کوئ د مو یوټیوب چینل دا سبسکرایب کوئ نوټیفیکیشن بټن یې اون کړئ ما که مو نور یتیمانو غریبانو د کینسر مریضانو مدد وکړو مهرباني